فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. سورة القصص آيات نمبر 26. الله أكبر كبيرا. اولنې خبره زمونږه د دې واقعې په دې تېروتې حالاتو کې د یوې د دوه خبرو ذکر دی. اوله دا ده چې موسی علیه السلام بغیر د لالچ نه د کمزورو مدد وکړو. د ضعیفانو د کمزورو مدد کول. په دې مدد باندې موسی علیه السلام څخه پیسو مطالبه کړې وه، یا د پیسو دپاره دا کار کړی و، یا څه خپل شهرت مقصد و. هیڅ مقصد نه و، بلکې د ضعیفانو کمزورو مدد کول. او کومو کسانو چې الله جل جلاله مشري ورکوي په هغو کې یو جذبه د خدمت او د مدد هم وي چې هغه د کمزورو خدمت کوي، د بل خدمت کوي. د بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سید القوم خادمهم. د قوم مشر هغه ته وي چې هغه د هغو خدمت کوي، خدمتګار. الله اکبر کبیره. او موږ تاسو کې د خدمت جذبه پیدا شي چې د خپل ورور مسلمان څخه خدمت وکړو، د هغه څه شي ته ضرورت یې هغه پوره کړو. که د الله څخه مدد غواړي چې د هغه مدد وکړو، بغیر قطع نظر د دې خبرې نه چې څوک دی، د کومې ډلې سره تعلق دی، د کومې قبیلې سره تعلق دی، او دې سبا له زما په کار راځي که نه راځي. د دې خبرې نه قطع نظر موږ د هغه بې لوث خدمت وکړو. خدمت الله دې په موږ تاسو کې د خدمت جذبه پیدا کړي. على الاسف خدمت رکشه دی. هر سړی دا غواړي چې زما خدمت وشوي. هر یو کس، هر انسان د دې خبرې کوشش کوي چې چلو شوي زما خدمت وشوي.
حالانکه زمونږ دین مونږ ته دا ښودلی دی چې ما خدمت وکړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فی عون عبده ما دام العبد فی عون اخیه، چې یو انسان د بل انسان خدمت کوي، د هغه مدد کوي، تر څو پورې چې دی د ده په خدمت کې لګیا دی، الله جل جلاله د دې بنده په خدمت کې لګیا دی. الله پاک یعنی د ده نش نیمګړي د ده ضرورتونه الله پوره کوي، دی د بل په خدمت کې لګیا دی، الله د ده په خدمت کې لګیا. الله اکبر. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل کوشش ته دې خبرې کړې ده چې د خپل د خدمت د اغوستو کوشش نه ده کړې چې زما خدمت چا وکړه، بلکې په خدمت کې د نورو سره برابر حصہ اخلي، چې بل څوک څه خدمت کې هغه زه هم کوم. ما تاسو ته علی الاسف انتهایی په افسوس سره مونږ تاسو لادو بادو پریوتو بل ته ویو چې مال وکړه، مخدوم جوړ شو، خادم جوړ نه شو. یو ځای کې صحابه پړاو واچو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره دی، خوراک څښاک انتظام کوي، ضرورت دی د انساني احتیاج دی، ضرورت دی. څوک کارونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تقسیم کو، څوک به اوبه راوړي، څوک به اور بل کړي، څوک بنګولی پوخ کړي، څوک به ډوډۍ پخې کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ذمه باندې لرګي راوړه کېښودو چې لرګي به زه راوړم. صحابه یې د الله رسول ستا خدمت ته څه ضرورت دی، مونږ یو نه، تاسو اندازه ولګوئ. صحابه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت ته پرېښودو، یا هغه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت نه کوله نو صحابه به دا خبره عیب ګڼلې وه، بلکې په دې خوشحالېده چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت وکړو. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته تعلیم ورکوي، زه به لرګي راوړم. صحابه ویل الله رسول تاسو غلي کېنئ، تاسو آرام باندې کېنئ، موږ به خدمت وکړو، ستاسو ضرورت نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه ښکلی جواب ورکوي، فرمایي چې نه تاسو زمانه د ثواب زیات محتاج یې، یعنی زما ثواب ته ضرورت نشته او صرف تاسو ثواب ته ضرورت دی، بس داسې نه ده، بلکې لکه څنګه چې ثواب ته تاسو محتاج یې داسې ثواب ته زه هم محتاج یم. او بل ورته وایي چې او نه تاسو زمانه زیات تکړه یې، طاقت ما کې نشته، زور را کې نشته، د لرګو راوړو طاقت مې نشته، داسې هم نه ده چې تاسو کې دا طاقت شته او ما کې طاقت نشته. طاقت الله پاک راکړلی او ثواب زما هم ضرورت دی، زه ولې خدمت ونه کړم؟ موږ دا خبره فخر ګڼو چې چل وکړئ، ماله چا وکړئ. په عمومي اعتبار سره ذهن زموږ داسې جوړ شوی دی چې آرډر چلو، بس آرډر چلولو سره زموږ ذهن تیار شوی دی، جوړ شوی دی. هغه د کور نه شروع شوی دی. کوم ځای نه شروع شوی دی؟ تاسو خفه کېږئ مه ګورئ. هغه آرډر د کوم ځای نه شروع شوی دی؟ کور نه شروع شوی دی. په هغې باندې موږ عادت شو، ورو ورو راته ځان غټ ښکارېږي چې څوک وینو ایله باندې کشر راته ښکاري، یا ایله شاګرد راته ښکاري، یا ایله څه دا راته ښکاري چې ځان راته د هغه نه غټه ښکاري. هلکه ته به دا کار وکړې، خوشحاله شي، دا کار مال وکړه، دا کار مال وکړه. دې سره زموږ ذهن جوړ شوی دی. دا زموږ د دین تعلیم نه دی. ګورئ، هر چاته آرډر کول، هر چاته حکم کول، په خپله تاله څه چل دی؟ ولې ستا لاسونه نشته، ستا سترګې نشته، ته په دې کار پوهېږې نه. یو ځای دی، یو ضرورت دی، یو مجبوري ده، ته نشي کولی، ستا د کولو کار نه دی.
بېشکه ته بل ته ووایه خو چې یو کار په خپله کولی شي سړی د لاسو کار دی لاس تام دی ته بیا بل ته وایي چې ما له دا کار وکړه تا له ولې دا کار وکړه زما د دې ذهن نه دا پنډوکي څوک وباسي په ما کې ولې داسې یو علو چتوالی راغلی دی چې زه د بل نه خدمت غواړم او چې زه د بل نه خدمت غواړم بیا په ما کې د خدمت جذبه نشته بیا الله پاک تاسو وګورئ عموما کوم سړی چې زیات آرډرونه چلی که نه حکمونه چلی چې هلکه پلانکي ته دا کار وکړه پلانکي دا کار وکړه کشران ته پټېږي اکثر بیا پټېږي که نه پټېږي ټول عمر دا کار کېږي زامن یې که هغه ته پټېږي که کشران وروڼه جو هغه ته پټېږي خبره خو دې خوا کوي ځکه یو وخت خو نه دی 24 ګنټې خوله کې حکم نیول دی تیار دی حکم کو دا مطلب د دې خبر دا نه چې کشران د مشرانو خیال نه ساتي کشران د مشرانو خدمت نه کوي دا هغه حکم دی نه مني دا په خپل ځمانه ده دا هغه فرض دی چې هغه به حکم مني لیکن زما دا ذهن ولې داسې جوړ دی چې ایله بعض وخت کې خو دومره په مونږ کې د تکبر هغه انتها راغلي چې که چېرته زما زوی یو خبره ما ورته کړې وه هغه ونه منله ټول عمر ورځ کې 1500 پیرې زه هغه ته اډر کوم حکم کوم یو پیره به ونه مني که نه ځکه یو وخت خبره چې سړی ومني ښځې ته مې خبره کوله هغې ونه منله هغه ټایم کې په هغې باندې زه برهم شم خفه شم ناراض شم چې تا ولې دا ونه ما تا ته ویلي تا ونه ته خدای که ته فرعون یې که تا ته ولې ځان دومره اوچت ښکارېږي ستا هر حکم به منلی کېږي ته حاکم د کوم وخت نه جوړ شوی یو صحابي په آس باندې سور دی آس باندې او لښته ته ارتاوه شوه لښته څه شی ته ارتاو شو لښته ته ارتاوه شوه کته ګڼه د ډېر شي کسان په ځمکه ګرځي را ګرځي چې سواره نه دي بیا د دې اس نه راکوز شو که دغه لښته راواغسته بیا اس ته وخوت بل یو صحابي ورته وایي چې د الله بنده ما ته به دې ویلي که نه دومره وکړې دی اس نه راکوز شو لښته دې واغسته بیا وختې اس ته نه نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم زه د داسې خبرو نه منع کړی یم چې کوم کار په خپله کولی شي ولې بل ته وایي زمونږ د کور معاشره اکثر د کشرانو نافرماني د ښځو د خاوند په منځ کې ناجوړتیا د اولاد او مور پلار په منځ کې هغه اختلافاتو بنیادي وجه دا ده چې د مور پلار ځان خصوصا د پلار ځان څه شی ګڼل دی یو سربراه یې داسې ګڼل دی چې زه حاکم یم زه څه شی یم حاکم یم حاکم زه به 24 ګنټې حکمونه چلوم که زما لاس یو کار زه کولی هم شم بیا به هم د هغې حکم بل ته کوم چې دا ته وکړه یو وخت د مجبوري ده جدا خبره ده او تاسو ما تاسو ته عرض کوم یاد وساتئ کوم سړی چې زیات حکمونه چلی د نه الله پاک هغه طاقت هم اخلي اکثر هغه ناجوړی کوي تاسو وګورئ په دې معاشره کې چې حکمونه ډېر چلی که نه او ډېر بس چې په بل باندې کار وکړم کار بل وکړم ما نه بل وکړه چا چې چل وکړه یو ته مینت کوه بل ته مینت کوه کشرانو ته مینت کوه ګاونډیانو ته مینت کوه غاړو پیچکو علاقو ته مینت کوي دهقانانو ته مینت کوي کنډریانو ته مینت کوي حکمونه چلی ته به دا کار وکړه ته به دا کار وکړه ته به دا کار وکړه ماله داسې وکړه ماله داسې وکړه تا له ولې داسې وکړه کور کې ناست نبي کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو په خیال باندې چې عایشه رضی الله تعالی عنها یا نور زموږ میندې چې کومې وي ازواج مطهرات زموږ میندې هغو ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یوې خبرې حکم کړی وی هغو به منه که نه به منه ستاسو په خیال باندې د هغې باوجود نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل جامې مبارکې په خپله ګنډي ووایه تاسو ور په دې دنیا کې داسې څوک نه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کمیس مبارک سریشی د هغه وله ګنډلی وی په خپل خپل پیزار برابروي په خپل خپل جامې ګنډي که هغه څه شي
تر دې پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور کار جارو اکثر په خپل وهي. زمونږ مفتي رشید احمد رحمه الله غټ عالم مفتي صاحب هغه بارک دا راځي تقریبا 80 کارونه اوخته هغه عمر او کور والا دا وایي چې د په زندګۍ کې چې ته زمانه ډوډۍ نه ده غوښتلې. دا خپل کور والا دا وایي چې په ژوند کې ماته دا نه دی ویلي چې ماله ډوډۍ راکړه، ماله اوبه راکړه. خو که ډوډۍ ته ضرورت شو ځان بوچې خانې ته تللی دی ځان به تللی. مطلب دا دی چې په دې حکم سره په سړي کې غټوالی پیدا کېږي. الریډي ستا د حکم منلو به 200 کسان هر سړی به ومني، ښه په خوشحالۍ به ومني. ولې ته کوم ځای ته وختې په دې کې ستا په نفس کې اوچتوالی پیدا شو، علو پیدا شو، تا ته ځان غټ ښکاره شو، تا کې تکبر راغی، ته ځان ولنه کوې. الله اکبر کبیره. یو ټینګې غوړي وي یو ته مینت کې چې ماله ویسه ماله ویسه تاله ویسه خپه کېږې مې مونږ ټول په دې کې اخته یو که نه یو یو تروړې کې وړو دي 4 ډالۍ دي. اوس که ته ناجوړه دي صحیح ده، که تا له وزن ښه نه جو یو خبره ده، تا ته تکلیف جو یو خبره ده. هغه دپاره د دوکان نه کور ته په هغې زما سکوپ خرابېږي. نو تکبر نور څه شي ته وایي؟ زما ډیزاین پې خرابېږي که نه بیه من بهر صورت تکبر پکې بیا هم شته خو جایز دي جایز دي. حکم کول بل د بعضې وخت کې چې د کوم چیز د وجې نه په سړي کې دا زموږ د علاج مرکز دی. ډېر څیزونه غیر اختیاري غیر ارادي چې زموږ د هغې اراده نه او هغه زموږ په زړه کې شیطان نه نیستلي دنده کړي. لکه مثال په طور زه یو تروړه په اوږه راواخلم، خپل د کور تروړه خپل د کور اوړه دي هغه ما په اوږه باندې راواخسته، زه په لاره باندې ځم، ما ته ځان څنګه ښکاري؟ په دغه ټایم کې زه څه فیل کوم؟ دا زما د زړه هغه علاج دی. تا زما په دې خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ الله پاک دې موږ له ټول له پوه راکړي. نو اوس زه د څه د وجې نه بل ته وایم چې ته دا ویسه زه دا خبره برداشت کولی نه شم چې زما په اوږه باندې یو سړی وړو وي. نو هغه تکبر دی. اوس زه ناجوړه یم نه شم وړی په دې خبره پوهېږو که نه؟ نو ځان د حکمونو نه وساتو. تکبر نور څه شي ته وایي چې ته بل ته وایي دا کار وکړه، هغه ونه کړه، هغې نه خفه کېږي. نو خو ته ځان غټ حسابوې، هغه وړوکی حسابوې، هغه کمزور حسابوې. نو د حکم نه منع کېدل به هم زموږ په کور کې کېږي. ته ډېر کارونه ځانه په خپله وکړه، ستا اوبو ته زړه وشي او ته بل ته اډر نه کوه. ځه وړو ته مه وایه، جنکو ته مه وایه. کوشش وکړه د دې خبرې په خپله تعالی الله طاقت راکړلی. یقینا دغه سړي له الله پاک صحت هم ښکلی ورکړی چې خپل کار په خپله کوي. د بل خدمت موږ نه خو الله پاک او د الله پیغمبر او دین موږ نه دا غواړي چې د بل خدمت کوه، او موږ په خپل خدمت کې خلک لګولی دي. زه به د بل خاورې خدمت وکړم، زموږ دین موږ ته وایي چې ته د بل خدمت کوه. او موسی علیه السلام د بل خدمت کوي که نه کوي؟ سکوپ پې خراب شو، اوس پیغمبر جوړېږي، لږ وخت وروسته پیغمبر جوړېږي. د الله پیغمبر دی. بالکل صحیح دی. د کشر دا حق دی چې کشر دا حق دی چې هغه واخلي، د شاګرد دا حق دی چې هغه وکړي خدمت. نو مشر خیال وساتي، عزت وکړي، دا حق دی. په دغه ټایم کې که د ده په نفس کې اوچتوالی راشي نو دی د استغفار ووایي. بالکل کولی شي. ما تاسو ته دا خبره اول وکړه چې کشران یا کوم ما تحتان چې دي کوم چې ذمه دار دي هغوی د دې خبرو نه په دې خبرو باندې واپس نه شي چې زه شوې حکمون د پلار د حکمون نه خلاص شو. د خیري دې خبره پوهېږه یا د خدمت نه خلاص شو، بلکې دا خو سعادت دی زموږ دپاره چې الله پاک مور پلار راکړي، مشران راکړي، استادان راکړي، کلي ګاونډ کې مشران سپینګیري سپینروبي د هغو خدمتونه کول. زه خو په دې لګیا یم که نه؟ لکه څنګه چې د دې خبرې ذکر دی چې خدمت مونږ چا نه خدمت نه اخلو، خو د بل خدمت وکړو که هغه بل خدمت کې مونږ نه راځو. زموږ مشران شته که نشته؟ د پردی خدمت وکړو. دا جنکۍ د موسی علیه السلام څه وي؟
پردی دویمه خبره په خدمت کې الله جل جلاله د خدمت نه وروسته دعا قبلې ووایه تاسو کلم ته په اخلاص خالص د الله د رضا دپاره یې خدمت وکړو د چا ضرورت و تا هغه ضرورت پوره کړه خدمت دې د هغه وکړو په خپل لاسو دې وکړو او بیا ته دعا غواړې الله جل جلاله هغه دعا خامخا نه رد کوي او دې ځای کې د موسی علیه السلام دا خبره بعینه ثبوت دی موسی علیه السلام چې د هغه جنکو خدمت وکړو نو فورا یې څه چل وکړو سورې ته راغی دعا وغوښته چې الله پاکه وی د ماښام د نور پرېوتو نه مخکې د سوال الله قبول کړ نو چې زمونږ په زړه کې د بل د خدمت جذبه وي نو هله به چې په خپله خو حکمونه نه چلوم که نه په خپله خپل د خدمت تمه نه کوم کوم کار زه په خپله کولی شم هغه وکړم خپل پیزار پروت دی هغه المارۍ کې پروت دی زما پیزار راوړه نو خپل پاسه لږ ځانه پاسه خوشحاله شي چلو که بختور شي ځانه پاسه که دا پیزار پالش کول غواړي دا پالش کا چې ځانه پالش کا کم چې کم د تا نه خو که نشه وځي په دې خبره پوهېږئ که نه اوم د دې وجې نه چې زمونږ په زړه کې زمونږ د حکمونو برمار جوړ دی یو طوفان دی کور ته چې ننوځ وایه ما ویلې دا کار ولې نه شي دا داسې کوه دا داسې وکړه داسې مه کوه داسې وکړه حکمونه دي مسلسل حکمونه دي نو ستا په خیال ټول حکمونه پوره کېږي تاسو نه تپوس کوم نه پوره کېږي که نه چې بیا هغه څه چې زوی ته به یو خبره کړې چې هغه به وایي چې اخر څه چل دی اوس ټول عمر دی هر وخت دغه خبره نه ده چې هغه خبرې منې ګاس ووایي ځانه لاړ شي چې بیا د پلار ته خفه وي چې بیا کشران چې هغه د مشران نه بیا چل کړي څنګه ته کېږي که تپوس دی کې توازګار وي هغه نه زما کار دی پلان کې دی ځکه هغه ته پته شي د بل بل څه کار کتلی دوه ګوتې ځانه نه شي وړی ته داسې یو کار بل ته ووایه لازمي خبره ده انسان دی مجبوري ده داسې یو کار بل ته ووایه چې ته نه شي کولی یا په دې ټایم کې ستړی یا ناجوړی یا اوس ستړی راغلی یا داسې مجبوري ده چې ووایه چاته دا کار وکړه ورته تا هېڅ چل نشته جوړ موټې دا معمولي خبرو نه سړی په دې باندې عادت کېږي دا زمونږ د زندګۍ سوال دی ټول ژوند په داسې طریقه تېر کړی دی کوم ځای فورن کېږي پوهېږه په خبره خو ورو ورو د دې پریکټس وکړو چې زه ځان هم درته دوه ګوتې چیشلې ویسم که نه څه کار خو زه هم وکړم څومره ټایم کور کې ناستي د زنانو دپاره د سر دړ جوړ شوی دی د وړو دپاره د سر دړي هغه خپل زامن کې سړی بشي وي چې بیا دا راغی څه نوی کار به لاله کتلی داسې وي که نه بیا نو موږ څه چل وکړو چې کوم کا او د دې الله پاک هغه امیونټي نه ده هغه طاقت ده کې د هغې هغه طاقت هم پیدا کړي چې سړی کوم کار کوي د هغې الله پاک هغه له طاقت ورکړي چې نه کوي چې هغه طاقت ته واپس واخلي سړي کې طاقت شته تاسو دا تجربه وګورئ یو سړي کې یو طاقت شته دی هغه طاقت استعمالوي نه الله پاک دغه طاقت واپس اخلي به نه او چې څومره استعمالي هغومره الله پاک هغه طاقت زیات ورکړي تخپې زیات استعمالوه الله خپو کې طاقت لاسونه زیات استعمالوه لاسونو کې زیات طاقت سترګو نظر استعمالوي په هغې کې طاقت دی دماغ زیات استعمالوي هغومره الله پاک دماغ تیزوي ستاسو خیال دا نابینا سړي اکثر دماغ تیزي ذهن تیزي سوچ کړل تاسو ځکه دا هغه ټول زور په ذهن باندې سترګې خو د هغه شته نه نو تمام زور په ذهن نو الله والا هغه ذهن تیز ورکړی یو سړي چې یو لاس په دې بل لاس کې یو لاس کې الله پاک دومره طاقت اچولی چې د ټولو طاقت یې پکې که نه موږ سره موږ چې طالبانو یو کس هغه د خپو نه شلو دواړو خپو نه شلو په ناسته دی په دې یو لاس باندې د هغه زور دې لاس باندې ټول بدن داسې تبه نو دا لاس به کته کېښو په دې باندې به ټوپ وهه داسې ونی په کته د خپې چې بلکل نری شوي کرکټ به کوه لبې به کولې منډې به وهلې په دې لاس باندې هغه د بالۍ نه ټوپ وهه بره بالۍ نه به ټوپ وهه لکه ته به لاس ولګو پاسه ورته ولګېد اوس هم ژوندی دی شته په دې کلات مارکیټ کې دکان دی کته د سوراب چوک نه شاته غاړې دغه ځای کې ما بیا هم لیدل دی
ناسې سړی دی جوړ مړ نو په دې یو لاس کې هغه دومره طاقت ورکړی چې په دې لاس کې هغه څه شی ونیو 10 کسانو ته نشو آزادولی هغه څیز چې کوم شی استعمالي ضرورت زیات جو عمر په الله طاقت پیدا کی ته خپل بدن استعمال کا الله په کې طاقت واچي کني به څه شي بیا به ته حکمونه چلای دلته ملا باندې درل دلته دا شی دی دلته دا شی دی دلته شوګر دی دلته پرشر دی دلته خېټه خراب ده دلته پړق دی دلته پلوخ دی زنګونو می کار پرې خېده چې په سر مې دوی دماغ مې خوای دي دا په څونو مرزونه ده کنه نو ته ځکه دوه ته خو ته شي نه وړي عجب ده خدای دومره درکړل هر کار ته ها وکا پلانکې ته دا کار وکا پلانکې ته دا کار وکا نو چې سره د بل حکم عادت هغه د خدمت نشي کوله او مونږ ته زموږ دین خدمت خول دی چې ته خدمت کوي الله بستا خدمت کوي کو به خدمت کنه هغه تبلیغان وایي چې په عبادت باندې جنت ملويږي په عبادت باندې څه شي ملويږي جنت ملويږي او په خدمت باندې الله ملويږي څوک چې کس خدمت کوي او دام تاسو وره من خدمه خدمه څوک چې خدمتګار دی به الله داسې مقام ته خامخا خرڅوي چې مخلوق به د په خدمت کې لګیږي من خدمه خدمه څوک چې د خدمت کوونکی شو د الله د مخلوقاتو د الله د انسانانو خدمت کوي د مسلمانانو خدمت کوي د الله داسې مشارې ته رسي داسې زیاته به رسي چې د تمام مخلوق په زړه کې به د محبت او د خدمت کې به لګي نه ان شاء الله خدمت وکړو کنه وکړو به لوس خدمت وکړو ان شاء الله ټیم ټول په خدمت کې لاړو دا ټیم مې به ځکه واغ چې زموږ سبق شو دا زموږ سبق شو پریکټس په کوم ځای شروع کوو تاسو نو وسیو شو خپل کور نه به پریکټس شروع کوو یو کار زه ویلی شم زوی ته د زوی د نوم ځکه اخلم د لور د نوم ځکه اخلم چې تاسو ټول وایئ چې بل کار دې جوړ کړو اوس ښځې ته به د کار نه ویو که نه ښځه پکې هم ده خو کور نه به د خدمت شروع وکړو خپل د پیزار در اخیستو ماله تولې راوړه ماله کټکې راوړه ماله کرسۍ راوړه د دې وړیکې کار نه شروع داسې اسقا دی داسې جارو کې دا ګنده دی که نه تندر لګي جارو ګرواله ته جارو کې که نه دې ځای کې روجو غورځېدل لیکته او خلک پې خپېږ دي چاته معلومې نه دي نو چلو کار پاک کړه تما کار خو لږ خو کولی شي که نه انشاءالله رو به عادت شو که خیری رو به عادت شو که خیری انشاءالله یاد ساته الله جل جلاله دې په موږ تاسو کې د خدمت جذبه پیدا کړي چې یو سړی د خپل کور چې د کور کې خدمت کوي د چا خدمت دی د خپلو بچو خدمت دی که نه دی د خپل ښځې د خپل وړو د خپل مور د خپل پلار د خپل کور وړو خدمت دی که نه دی نو چې دی دا نشي کولی دی به خاورې د بهر خلکو خدمت وکړي خادمي پلان کې الله اکبر اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله ممکن خدمت جذبه پیدا کړي د مخلوق خدا د انسانانو د مسلمانانو د خدمت ته موږ له توفیق راکړي الله هغه د خپل رضا لپاره وګرځي الله د نوم نه د شهرت نه د خودپسندۍ نه زموږ حفاظت وکړي الله بعضې وخت کې چې موږ خدمت کوو بیا ځان هم خلکو ته ښیو که نه چې زه خدمت کوم الله پاکه د دې شهرت نه د نوم نه د دې محبت زموږ د زړونو نه وباسي الله کوم خدمت چې د هر چا کوي الله د خپل رضا لپاره وګرځي الله خالص تا د رضا لپاره وګرځي الله او زموږ هغه نش نیمګړي چې دي هغه دغه خدمت د برکته ته پوره کړي الله وصلی الله علی محمد